بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات لم ترث. هجي باب طلاق المريض شروع دي. دلته دا مسألہ باندې لږ به وګورئ. مرض الموت کی خزل طلاق ورکو درې او به ټیک شو او دا غینه پس به مړ شو. خزل عدت کې وخا طلاق و د ورکو خزل عدت شروع شو به ټیک ټاک شو قلارې ګرځېدو را ګرځېدو به مړ شو او عدت کې د میراث به وړي کنه وایي اوس به نه وړي ځکه چې کله طلاق ورکړی مرض الموت خو چې به ورپسې شاته نصیحت رالی نو معلومیږي دغه مرض الموت نه و روغ شو. امام ظفر رحمه الله وایي نه جي طلاق یې چونکې مرض الموت کې ورکړی دی فرار ثابت شوی دی بس میراث به ترې وړي. پوه شولې به وګورئ. وإذا طلقها یو سړي طلاق ورکړو ښځې ته درې وهو مریض حال دا چې دا سړی مریض و طلاق یې ځکه ورکړو چې هسې مرانه نور کار نه کېږي. ثم صح به ټیک شو به وروسته خپه و دا څه لانجه مې کړې ده خو زه ټیک شوم. ثم ماته به د غم نه مړ شو. خیر هم دی که نه لم ترث میراث به نه وړي. امام ظفر رحمه الله وایي ترث میراث به وړي ښځه ترېنه لأنه قصد الفرار حين اوقع في المرض. دغه دلیل دا دی چې د دې سړي نیت ته به ګورو که نیت یې هغې ته ضرر ورسولو که نه مرض الموت کې طلاق ورکولو. لأنه دې سړي چې دی قصد کړی و د فرار حين اوقع في المرض کله چې د واقع کولو طلاق په مرض کې وقد مات او دا مړ شو بس صحیح ده. وهي في العدة الله چې ښځه په عدت کې هم ده. ولكننا نقول لیکن موږ ورته جواب کې وایو بی چې کله سړی روغ شو نو پته ولګېدله دغه مرض چې مرض الموت والا نه و دارومدار ټول مرض الموت معنی و نو دا خو چې روغ شو بس پته ولګېدله چې نه دی لکه مریض چې په مرض حالت کې روژه ونیسي نه روژه کېږي که نه رمضان والا بلکې که نفلي روژه ونیسي واجب اخر والا هم نه کېږي د رمضان هغه کېږي. ولې د مرض د وجې نه ورته موږ ویل روژه مه نیسه چې روژه نیولی شي معلومیږي مرض نشته دلته هم دا روغ شو معلومیږي صحتمند دی دغه وخت کې صحتمند و یعنی مرض و خو مرض الموت والا نه و داسې به ووایو. ولكننا نقول موږ ورته وایو المرض اذا تعقبه مرض کله چې شاته راشي د پسې برؤن روغوالی فهو بمنزلة الصحة دا به منزلې د صحت وي لأنه ينعدم به ځکه معدوم کېږي په دې روغوالی سره مرض الموت ختم شلو. فتبینا نو پته ولګېدله بر وګورئ چې کله سړی روغ شو نو پته ولګېدله دا کوم وخت کې طلاق ورکوو دا مرض الموت نه و چې نه و نو د ښځې حق د مال پورې هم نه و متعلق شوی چې نه و متعلق شوی نو که طلاق یې ورکوو ضرر هم نه دی ورکړی. فتبینا نو واضحه شوله انه لا حق لها څه حق نه و دې ښځې لپاره یتعلق بماله چې د هغې تعلق د مال سره وي. فلا يصير الزوج فارا زوج فار نشو او زوج خو فار الی چې د ښځې حق د مال پورې متعلق شوی دلته خو نه دی او زوج فار ښځه میراث وړي دا خو زوج فار نه دی نو نه شي وړی دا راجحه رایه ده. ولو طلقها فارتدت والعياذ بالله ثم اسلمت ثم مات من مرض موته وهي في العدة لم ترث وان لم ترتد بل طوعت ابن زوجها في الجماع ورثت. برګوري چې یو سړي ښځې له درې طلاق ورکړه پوره او مرض الموت کی ورکړه لکه او د طلاق نه بس دې داسې کار وکړو چې مرتده شوله عدت کې دخله به عدت کې و چې خاوند یې وفات شو اوس به میراث وړی شي که نه شي نه شي وړلی. ولې نه شي وړلی اسان جواب دی مولوي صاحب تاسو خو سراجي ویلې ده ښځه خو مرتده ده مرتد خو د چا نه میراث نه شي وړلی کافر میراث د مسلمان نه وړی شي. البته د مرتد خبره تاسو لا نه ده ویلې ښه سراجي کې اخیره کې د مرتد بیان دی یو فصل دونی مخکې هغې کې به پوره قصه د اسان مسلې دي تاسو چې به ګورئ موږ اوس یوټوب ته سراجي ختلې ده نه به یې هلته ګورئ ښه ټوله سراجي ده انشاءالله تر اخرې ده. نو مرتد ښځه چې کله مرتده شوله نو مرتده د مسلمان خاوند میراث نه شي وړی دې وجې نه دا مونږ وایو میراث نه شي وړی. پوه شولې به بل صورت یې واورئ
ښځې له طلاقونه ورکړه 3 مرض الموت کې او ښځه عدت کې ولا د طلاق نه پسې د خاوند زیو د بلې ښځې نه چېرته په ځان واچو ځانجې جوړه کړله بلا عدت کې خاوند وفات شو دې صورت کې میراث وړی شي دا ولې یار وایي چې دلته د خاوند زی په ځان اچولو سره میراث نه ده محرومه شوی صرف نکاح حرامېږي او نکاح هم دلته نه مخکې نه حرامه ده هغه هم طلاق ورکړی یعنی حرمت مخکې نه سم راغلی ګورئ دا ولو طلقا کسری خزل طلاق ورکو فرتد مرض الموت کی فرتدت بس غیول چې طلاق درا کو زب کافر کیږي مانو فرتدت والعیاذ بالله لم دې وساتي ثم اسلمت به وبس مسلمانه شولا دا ټکه مې کلانه ویلې هلکه ما قصه ورانه کړی دا یار لګ بر وګورئ یخي مرانه کړی 3 طلاق خزل مرض الموت کی ورکړ یو خزه مرتد شوله 2 به واپس مسلمان شوله 3 لایدت شروع خون وفات شو میراث به وړي کنه نه به وړي ولی اوري لکه دا خو مسلمان د څنګه میراث نشي وړي یار خونم فار دی ګور مرض الموت کې طلاق ورکړي جواب دار کله چې بمنس کې ارتداد را لیکن هغه سره میراث کم وجه وکم سبب و ختم شروع دوباره که مسلمانی کی کار نه کیږي کومه یو ماده ویلي د 50 نمبر اساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود یو شی چې به ساقط شي به واپس کیږي نه څنګه چې معدوم شي نه واپس کیږي یګي کنه به وګورئ ولو طلقا کچری طلاق او تور کو فرتدت مرتد شول والعياذ بالله ثم اسلمت واپس مسلمان شو ثم مات به سړی وفات شو من مرض موته کی وهي في العدة حال لا چې خزه په عدت کې ونه لم ترث او دیم صورت می درته ویلو وی لم ترتد ک مرتد نشولا د طلاق نه پس بل طابعت ابن زوجها بلکې تابع شول د زوی د خاون په فی الجماع کې نو به ورثت میراث به وړي اول صورت کې ولې نه وړي وجه الفرق اورا ان دا خزه چې وبردت ردت بوجه ابطلت الاهلیه ابطلت الاهلیه دي ابطلت اهلیت الارث باطل کړلو اهلیت د ارث اذ المرتد چې لا يرث احدا د تاسو په درچانه میراث شوړي پویږي په لګه کنه ولا بقاء لهم بدون الاهلیه او د میراث لپاره خو بغیر د اهلیت نه بقام نه نو باقی پاتې نه شونو خبره ختم شوه مرګ پوری د سړي مرګ پوری وارث جوړیدل دا باقی پاتې نشو وبالمطاوعات یو دیم صورت کې ما ابطلت الاهلیه اهلیت د میراث باطل کړي نه دی کنه یار صرف څی کړي خاونځي بزانه چولې حرمت راوستل او دلته حرمت هم د مخکې راغلي باقی میراث نزان اهلیت د میراث اهلیت نزان نه دي سره ځکه محرمیت چې د خاونځي سره چې څوک زنا وکي کنه محرمیت د خاون سره راځي حرام شي حرمت مسارت راځي دا غوډه څه شول لکه انګور حرمت مسارت سره نو دا محرمیت دا منافی د ارث نه دی یو سړي به یو جنۍ حرام پی به میراث وړي لکه لوري لکه موري لکه نوسي میراث وړي کني وړي حالانکه حرامي دي اول باقی لنددار میراث باقی دی بخلاف ما اذا طاعا کچری د سی وشو نکاح قائم وکړه زره پاتې د توجه د خاون زوی ته قدرت په وته باندې ورکو جما باندې زینا باندې او به د نکاح ماته شو کنه نکاح هډاري ختم شي قاضي تفریقه را وسره دومره وایزا به عدت شروع شو د چې عدت تیرولو دي کې خاون وفات شو اوس میراث نشي وړي وجه سره چې دی خاون زی بزانه چولو ته پته مو دي سره نکاح ماتيږي نو مطلب دا چې دا راضي و بده خبره کوي میراث محروم شوم او سټیک ده بخلاف ما اذا طوعت بخلاف د دې باندې چې کله قدرت ورکی زوید خاون تا میراث وګورې نه وړي په حال قیام النکاح کې وللان تثبت الفرقه تثبت الفرقه فرقه لانها دا متوعد ابن زوج چره تثبت دا ثابتي الفرقه فرقت فتكون راضيه ببطلان السبب نو دا خپل راضي دا په سبب د باطل د میراث کوم سبب دی زوجیت نکاح وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمه بالمطاوعه
او چې 3 طلاق ورکړي کنه او به هغه نه بس د خاوند زی بزان معنی چي هلته حرمت مخکې نه راغلي دي څه وي او پس طلاقات ثلاثونه نه ثابتيږي حرمت لا تثبت الحرمه بالمطاوعات باندې ولل تقدمها لکه دا حرمت خو مقدم دی علیه په مطاوعات باندې هغه نه مخکې راغلي دي فافترق نه پیږي په لګا ومن قذف امراته وهو صحيح ولعن في المرض ورثت وقال محمد لا ترث وإن كان القذف في المرض ورثت في قولهم جميعا لکبر وګوري الکا ولې چې یو سړي خزي ته د زنا کنزل وکړه چې تا زنا کړی دا او چې کله څو خزي ته د زنا داوا په وکی کنه به څلور غواهان راولي کرای وصل خزبه خزمانی به حج جاری شي او کرای نه وصل نو خزبه قاضي له ورزي ما مانی د زنا تهمت لګوره ثابت دي کی خوسې د بما به حج جاری شي کني نماز لیان کوما ځان پاکي ثابتو م دنیا ته پاکه ما به بیان کې لیان مسله را روانه ده چې لیان وشي به دوړ منځ کې سره شي تفریقه راشي په دې مسله پوه شولې اوس راشي مسلې ته یو سړي صحت په دوران کې غزي ته د زنا کنزل وکړه خو صحیح ټیک ټاک دی صحیح برګورې لکه به مرز الموت کې خزي خپل صفای د بار لیان د سره وکړو لیان سره نکاح ختم شي کا عدت شروع شي دا په عدت کې ورخه زدي وخت راخون وفات شو زو میراث وړي کنه به وړي پوه نه شولې به ندلته د شیخین رایدا د اوجی میراث به وړي ځکه د چکلا د زنا کنزل ورته کول هغه وخت دا روغو که مریضو روغو نه رسې به د دې نذیر روان دی وایي او امام محمد رحم الله ویندل تم نه وړي با دیم صورت دا دی کچري مرز الموت کې د زنا کنزل وکړه او به غي قاضي ته ویل ما د سره لیان وکبه لیان وکو به نکاح ختم شو عدت کې وفات شو پر ټول اتفاق دی به میراث وړي ښا وته وګورئ ومن قذف امراته چاچ کنزل خزیده وکړه د زنا او هو صحیح حالن کې دا سیو ولا عن في المرض بیلیان وکړه د خزي سره په مرض کې ورثت خزه میراث وړي وقال امام او دغه مفتابی رايدا امام محمد رحم الله فرمایي لا ترسو وان كان القذف في المرض او کله قسم په مرض کې نبيتي ورثت میراث وتی وړي په قولهم جميعا ولې دا مسله چې موږ بیان کړل کنه دا غ صورت ده توجه جی چې سړی په صحت کې غزل طلاق معلق کې د خزي فعل پوري په صحت ورونه میلیو په صحت په دوران کې د خزي فعل پوري طلاق څه کی معلق کې او دا څه فعل خزي چې خزي له داغین لا بودی ضروري فعلی کچري تا منځو کو مثلا یدي مور بلار سره خبري وکړلې دایو ته صحت کې ویلیو او به دغه شرط موجود شلو او دا مرض الموت کې پرون دا خبره کړې وکنه موږ ویلیو چې الکه غره مزوج فاری صابيږي ښا نو ته کوي چې الکه د صحت په دوران کې دا کار کړو دلته موږ صحت په دوران کې کنزل کړی دي خیال مو کنه جواب دادی دي خزل دي فعل نه لابودي دا چا مجبور کړی دا به کار مالي دي سړي مجبور کړی وګورئ دلته دې سړي مجبور کړی چې ته لیان او کزان صفائی وکا وهذا ملحق دا حکم چې دا بوستره ملحق بالتعليق بفعل اغه سره چې معلق کی طلاق د یو فعل سره لابد لها منه دا فعل شي لابودی وی خزل دا غینا دې صورت کې مناسب دا خاون چې اذ هي ملجأه دا خزه چې دا محتاج د ال الخصومت ته نخاون محتاج کړي چې دا فعل وکړي د فعال الزنا عن نفسها چې د زنا ولا عار چې هغه د خپل نفس نه د فکی وقت بينا الوجه فيه مخکم د دې وجه بیان کړي وکنه إن كان الفعل مما لها منه بد فلا يشكأ كم ديما ترث لأنها مصرة في المباشرة لما لها في الامتناع من خوف الهلاك في الدنيا أو في العقبة ولا رضا مع الاسترار إذا مثلا کړي و چې ترڅو استرار وي هغه وخت رضا نه دانه شویلې چې خزه خو خبر رضا باندې د لیان کوي کنه محتاج ده کنه یار مخکې راځي وإن آل امراته وصحيح ثم بانت بالإله وهو مريض لم ترث وإن كان الإله أيضا في المرض ورثت لك بروغوري إله ان قریب مونږ تر روانه ده یو څو فصل بابا بس لک بروغوري یو سره خزي ته وای قسم دې تا ته به څلور میشتي نه در نږدې کېږم دې ته اله وای
یا ډیر عمر یاد کی څلور میاشتونه زیات عمر یاد کی یا همیشه باندې نږدې کیږم دي کې حکم دی چې څلور میاشتو کې دن ور نږدې شي بس طلاق ملاق نه واقع کیږي خود مراده چې قسم کفاره به راځي او که څلور میاشتې ور نږدې نشي نو ګوره به طلاق باین واقع کیږي دا مسله زده شو اوس راشي صحت کې خزي ته ویلي تا دوا قسم دې څلور میاشتې نه نږدې کیږم به چې څلور میاشتې په کوم ورځ پوره کېدلی دغه ورځ باندې به طلاق واقع کیږي کنه که ور نږدې نشي د سیمه ویلو دغه وخت کې سړی مریض دی په دې اخیری ورځ باندې او نږدې نشو نو طلاق باین واقع شو اوس به راکزه میراث وړي کنه به وړي نو لم ترث میراث باندې وړي ښا ویږي په او کچري دواړه مورث کیو مرض الموت کیو خزي ته ویل قسم دې څلور میاشتې باندې نږدې کېږم هغه د اوسه ته مریض ته خاصم څه نشي کولای به وته نږدې نشه څلور میاشتې تیرېدلې نو به طلاق واقع کیږي کنه دغه وخت کې مریض دی او به طلاق واقع شو عدت کې وفات شو ټکه وسره لګوي یاري وسره عدت کې و څه شو اوس به میراث وړي کنه اوس به وړي د دې مسلې نظیر سره تبرون تیر شوی کچری بلانکې مې سر را لې ته به طلاق یک صورت ده نه که به صحت کې ویلی او به د مې سر راتللو بیمارو به میراث مونږ ویل نه وړي او که بیماری په حالت کې ویلی او به هغه مې سر را لې او به بیمارو وفات شو هغه به عدت کې به میراث وړي پرونه ویلیو کنه وګورئ دلته ته ګورئ څلور میاشتې دي کړې دي مثلا په یکم رمضان باندې ته ویلي څلور میاشتې باندې نږدې کېږي مې مطلب دا شو چې رمضان به بسې سره شوال به بسې ذی قعده به بسې ذی الحجه به ور بسې محرم مثلا یکم محرم پورې ک تا د زد نږدې شوم ته طلاق نه دسی یکم دې مطلب دا شو مخ کې سره ولګوا چې یکم محرم را لنه ته طلاق نه دای کو ته مرض الموت کې ویلیو او به مرض الموت کې رام لې او به نکاح ختم شو مثلا او به عدت کې او به وفات شو نو میراث تی وړي او که صحت کې وته ویلیو او به د مې شخیر راتله مرض الموت کې او به وفات شو هغه په عدت کې او به میراث نه وړي د سیمه مسله وکنه مخکې تر شي ته ګوري وین اعلی امراته الای وکړه خځه سره حالان کې هغه صحیح ثم بانت بباین شول جدا شولتی بیل اله په وجمانی او هو مریض حال دا چې مریض دغه وخت کې لم ترس میراث بنوړي وین کان الاله ايضا فی المرض کې اعلان په مرض کې وا به میراث وړي لئن الاله چې دا فی معنا تعلیق الطلاق دا په معنا د دې کې چې طلاق معلق کړي د بمذیر باتیا شورین خالن چې غریب ویل الوقاء جمانا فیکون ملحقا مدام په وسط کړی شو یا ملحقا په وسط کېدون کې د بالتعلیق بمجيء الوقت پورې اذا جاء راس الشعر مخکې درشي وګڼه وقد ذكرنا وجهه قال رضي الله تعالى عنه صاحب دې هدايه فرمایي والطلاق الذي يملك فيه رجعتا ترث به في جميع الوجوه برغره خاون چې کله خزل د سه طلاق ورکی چې هغه کې رجوع حق لري رجوع کولای شي نه بده ټول صورتونه کې کم یو طلاق هم چې دا څومره څه تیر شو خو طلاق مخکې موږ شروع کې ویلو فار کله جوړیږي چې طلاق باینی نو که طلاق رجی ور کړو او به وفات شو خزه په عدت کې ونه غره به میراث وړي چې هر طریقې سره طلاق جاء راس الشعر فعل اجنبي د خپل فعل د خزه فعل ولا بودیتی وکنه ټول بس سره لګوا نه رسې به او طلاق هغه یملک فيه چې خاون مالک وي باغی کې رجعت درجات ترث به خزبا بدغه قسم طلاق کی میراث وړي فی جمیل وجوب ټول صورتونه کې کوم صورت چې بخې دیر شو لما بیان وجه ولا من ویلی ولی لك وجدان چې طلاق رجی کې هم ملک نه ختميږي کنه د نکاحي ملک نکاح لا برقرار ځکه خو بغیر د نکاح نه رجوم کولای شي کنه نه پیرسي ان لما بیان انه لا يزيل النکاح اغدا چې طلاق رجی نه زایل کوي نکاح لرا دلیل اشتره چې نکاح نه زایل کوي یو کنه وته جایز وي بغیر د نوې نکاح نه حتی يحل تدې چې حلال وي وته فکان السبب وقائما لنددار شکل النکاح نو سبب قائم دي ځکه سبب نکاح ده وكل ما ذكرنا انها ترث دا څومره صورتونه چې مونږ ویل خزه میراث وړي د دې مطلب دا و چې عدت کې وخاون وفات شو ګوره کې عدت ختم وکنه به وفات شو خاون به یو صورت کې میراث نه شوړې مخینو کې بلکې د طلاق رجی کې عدت ختم شوی رجوع نه کړي
او به سړی وفات چې به کوم نشي وړي ښه میراث وکلما ذکرنا ټول چې موږ ذکر کړو انها ترثو چې دا کذب میراث وړي نو واور انما ترثو دا کذب میراث وړي اذا مات وهي في العده دا ال چې دا سړی وفات شي خو ځ په عدت کې وقت بینا او وجه ول موږ بیان کړي وا چې عدت کې نو څنګه نکاح باقی چې عدت ختمه به خو نکاح من کل رجوع ختمه به خو سبب ختم دی به میراث خوري ویسي ارسه به بس